السلام علیکم ملګرو. دا زما په لاس کې تاسو ته ښکاري دا د پیاز غوټه ده، پیاز دانه ده. دا پیاز دی. د دې په باره کې زه نن تاسو ته ډېرې عجیبه پیدې بیانوم او د دې زه تاسو ته یو داسې پیدا بیانوم چې تاسو به حیران شئ چې یاره دا مونږ استعمالو ولې نه. دا چې مونږ استعمال کړی وی نو زه نن تاسو ته ډېر عجیبه پیدا د دې پیاز بیانوم. خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم که تاسو د ماشومانو سره ناست یئ یا تاسو د زنانو سره ناست یئ نو مهرباني وکئ زما د ویډیو بیا واړوئ یا که ځان له ناست یئ نو بیا یې وګوره. دا ویډیو نن زه تاسو ته د پیاز په پیدې په باره کې بیانوم او هغه ملګرو دپاره چې کوم شادي شوده دي، چا ودونه کړي دي، د هغو دپاره ډېر عجیبه پیدا دې کې پرته ده. د چا چې دا شکایت وي چې یاره زما مردانه طاقت کمزوری دی، زما مردانه طاقت نشته دی او ما ډېرې دوايانې استعمال کړي. اکثر خلک داسې چې ډېرې زیاتې دوايانې استعمال کړي او د هغې سره چې کوم دی نو د انسان معده هم خرابه شي او د ده د مردانه طاقت نور هم کمزوری شي. ما ته ډېر زیات شکایتونه د دې باره کې راغلي وو نو ما په دې باندې دغه وکړم چې یاره زه داسې یو اسانه طریقه د خپلو مسلمانانو وروڼو ته وښیم چې دې مسلمانانو ته د دې نه پیدا ورسیږي. نو ډېر خلک د خپل مردانه طاقت دپاره ډېرې دوايانې استعمالوي، ډېرو حکیمانو له ځي او هغه استعمالوي او د هغې ریاکشن دا اوس تا ته پته نه لګي. دا خو ته په ځوانۍ کې تا ته اوس د دې پته نه لګي، خو چې کله ته وخت تر وخت ته لږ ستا عمر زیاتیږي، ته عمر رسیده کېږي، ستا عمر زیاتیږي، ته بوډاوالي طرف ته ځې نو هغې سره به بیا ستا د مردانه طاقت نور هم کمزوری کېږي، ته به مکمل په زیرو کښېنې. دا څه وجه ده؟ دا د دې دوايانو وجه ده چې وختي تاله کار درکړي، وختي ستا کار وکړي خو بیا وروستو تاله پیدا نه درکوي. نو دې باندې ما ډېر زیات ریسرچ کړی دی او زه تاسو ته په دې باندې نورې ویډیوګانې هم در کوم بیا. خو دا یو داسې پیداناکه ویډیو ده د پیاز په باره کې. د دې زه تاسو ته ټایم ښیم چې دا به تاسو څه ټایم استعمالوئ او څه ټایم به نه استعمالوئ، ځکه که دا مونږ په غلط ټایم کې استعمال کړو نو دا بیا زمونږ دپاره مضر صحت ګرځي، زمونږ دپاره او ستاسو د مردانه کمزورۍ دپاره دا بیا لوی سبب ګرځي. نو د دې اصل ټایم زه تاسو ته ښیم ملګرو. په یو وخت کې استعمالول دا چې کم دی دا ډېر زیات پیدامند دی، ډېره زیاته پیدا انسان له ورکوي چې دا په یو وخت کې سړی استعمال کړي. هغه وخت ماسپښین دی چې کله مونږ او تاسو ماسپښین روټۍ خورو نو یو دانه پیاز دا مونږ او تاسو خامخا خورو، یو دانه پیاز د دې استعمال مونږ او تاسو کوو او کوم وختونو کې به دا مونږ نه استعمالو چې دا زمونږ دپاره د مردانه کمزورۍ سبب ګرځي او زمونږ د صحت باندې اثر وغورځوي. نو د دې استعمال چې کم ټایم کې منع ده د دې نو هغه ټایم چې کله سحر وختي سحر ټایم کې د دې استعمال نه وي ټیک، ځکه دا په جسم باندې او په صحت باندې غلط اثر پرې باسي او دا چې کم دی نو مردانه کمزوري انسان ته لاحق کوي. او بل د ماسخوتن په ټایم کې اطبا وایي او چې کم د طبیبان وایي چې یاره دا به د ماسخوتن به دې له ګوتې هم سړی نه وروړي، ګوتې به ول هم نه وروړي، ځکه چې ماسخوتن ټایم کې دا ډېر زیات نقصاني. نو ډېر خلک ګرځي دوايانې استعمالوي، دا دوايانې نه دی، دا ډېر غلط اثر پرې باسي په انسان باندې. وختي طور خو به ته وایې چې زه ټیک شوم، زه برابر شوم، خو داسې دا چې کله ته ستا وریت شي، ته ستا عمر زیاتیږي څومره هغومره تا د مردانه کمزوري دا نوره زیاتیږي. نو بالکل له دې نه اجتناب وکئ، دا شیزونه مه استعمالوئ. خپل چې کوم داسې سیزونه انشاءالله زه په هره ویډیو کې په دې باندې ډېر سیزونه داسې دي چې په دې ما ریسرچ کړی دی نو دا ما تاسو ته رامخې ته کو. دا یو پیدا نورې پیدې زه تاسو ته هم بیانوم، تاسو انشاءالله د دې دوایانو نه زه خلاصوم. خو تاسو کوشش وکئ چې د ماسپښین یوه دانه پیاز دا استعمال کوئ د روټۍ سره. چې کله ماسپښین روټۍ خورئ نو ریګولر تاسو یو دانه پیاز دا استعمال کوئ، ریګولر دا هم پرېږدئ مه، ریګولر تاسو یوه میاشت استعمال کوئ، انشاءالله بیا تاسو ګورئ چې تاسو څومره طاقتور کېږئ. انشاءالله د ټولو دوایانو نه به الله پاک تاسو وساتي.